تاسو ته پته ده چې پاکستان کم شری کورټ ته غدا فیصله وکړه چې پاکستان کې به سود باندې پابندي وي ٹھیک ده او سود دی حرام زموږ عام طور میں پاکستان کې دوه قسمه بینکونه یو کنونشنل چې کم سودی دي اور یو اسلامی بینکونه چې هغه سود نه پاک دي سود ته الله حرام ویلي دي پیغمبر ورته حرام ویلي دي ګوره قرآن کې صریح نصوص راغلي واحل الله البيع وحرم الربا بے حلال ده اور سود حرام دی اور بل سے کہ اللہ پاک فرمائی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات سود مال ختمی اور صدقات مال زیادتی اور بل سے کہ اللہ پاک اعلانوں کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین سودی معاملات پرې دې کم کړی دي جهالت زمانه کې غاصی شوی دا غي زمانه ته وي مونږ ته نه وي مونږ په دیشي مسلمانان یو ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان وي فإن لم تفعلوا کچری تاسو دا نه کوي فأذنوا بحرب من الله ورسوله بیا دا الله او د الله رسول سره جنگ ته تیار شي بل یو ګناه باندې الله رب العزت دا اعلان نه دی کړی چې ما سره جنگ دی خو په سود باندې دا اعلان کړی چې دا ما سره او پیغمبر سره جنگ دی بس خبره ختمه شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګڼ شی روایتونو کې سود باندې سخت رد کړی دی یو روایت کې راغلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې معراج سفر کې ما وکتلو چې یو نهر دی د وینو ولا اورغه کې یو سړی ولاړ دی غا کوشش دا کوي چې زه دا نهر نه روزم یو نه د نهر مزنه رزي چې کله د کینارې ته راشي کینارې په سر باندې یو سړی ولاړ دی غسر غړ غړ کاڼي دي غې په د مخ باندې گزار وکي غه د پوزې او د خولې نه وینه روانه شي بیا نهر منځ ته وګرځي غا بیا راشي سیټ ته به د اولی کاڼي سره بیا منځ ته وګرځي یو ما جبرئیل علیه السلام نه تاسو کو چې ای جبرئیل دا څوک دی وای ما ته دا هغه سړی دی چې د دنیا کې وسود کوي د سزا ده او بل روایت کې راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله معراج په سفر باندې لاړم نو ماته کې جهنم کې خلک وکتلو د غټو غټو بلډینګونو برابر خېټې وي اورغه کې لاړمان ماران د ګنده زنورو اور بار نه کتلی شي د سرمنی نری وي ماته دا ښکارېدو چې دې کې د لاړم ګرځي دي کې د ماران ګرځي او خېټې دومره پړسېدلې دي چې نور وړه دي د خلک خو دا خېټې دومره غټې لکه د غټ غټ مکانات او د ماران لړمان ارسو پکې کتلی شي وای ما جبرئیل علیه السلام نه تاسو کو چې دا کم خلک دي وای جبرئیل علیه السلام ته چې د دنیا کې هغه خلک چې سود به خورو د سود خور دي او مسند احمد روایت کې راغلی دي چې چا یو درهم سود وکړو د سیدې لکه هغه 36 ځلې زناو کې بلکې دینه زیاته ګناه ده اور مشکات شریف روایت کې راغلی دي چې د سود اویا حصے دي کم از کم حصے دا د ایان کې الرجل امه غدا د لکه سړی خپل مور سره زنا و او بل روایت کې راغلی دي سود ورکولو ولا سود اخستلو ولا سود لیکلو ولا سود باندې گواہی کولو ولا دا ټول باندې د لعنت دا ټول به جهنم ته ځي او بل روایت کې راغلی الله رب العزت فرمایي چې سالور کسان دنیا کې دسي دي چې ما ځان باندې لازم کړی دي چې دا به مانه چرې هم جنت ته داخل نشي دا به خامخا جهنم ته ځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو تاسو کو یا رسول الله سالور کسان څوک دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو پہلا نمبر باندې هغه سړی چې شراب عادتي وي شراب سکي دویم نمبر باندې هغه سړی چې سودخور دی سودی معاملات کوي دریم نمبر باندې هغه سړی چې د یتیمانو مال خوري اور سلورم نمبر باندې هغه سړی چې خپل مور پلار نه فرمانه دی اوس خپل ګریوان کې خپل باندې وګوري او بل روایت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی ته تا قرض ورکړی دی هغه چې تا ته گیفت راوړي گیفت هم مخلا کی دیشي چې غي د سود په د قرض په بدل کې تا ته گیفت اور د تحفه درکې اور د قرض په بدل کې تحفه اخستل دا هم سود دی دینه منی کړي ما یو سړی ته 1 लाख روپے ورکړي دي مثال په توګه هر جمعه ما ته کوړه 1 کیلو سیوان رلیګا 1 کیلو خوبانیان رلیګا 1 کیلو شفتالو رلیګا
خیر خو دی مخکې د ولې نه ریلیږلو چې ما قرض درکو اوس یې راکئ نه چې ګفټ در تاسو کم سړي باندې تا قرض دی هغه درته راوړي نه پوه شه په دې خبره مې چې دا هم ما ته یو قسم ته رشوت دی صرف دې دپاره چې ما نه قرض ونه غواړي دې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړي ډېر زیات ویدات دي هغه زه چې بینون ټایم به ډېر ولګي ځکه ما ته مختصر بیان او چې کله شرعي کورټ دا فیصله وکړه پاکستان سټیټ بینک حبیب بینک مسلم کمرشل بینک یونایټډ بینک لیمیټډ دا بینکونه را پاسېدلو هغې خلافي پیټیشن دایر کو چې نه دا ټیک نه دی دا ته سود معاملات مونږ ته دوباره بیا جایز کا یعنی دا مونږ ته بیا آئین کې منظور کا چې مونږ سودی معاملات کو سټیټ بینک سره مونږه معامله ډیره کمه کیږي د څونه پاکستان کې بینکونه دي ټول سټیټ بینک سره هغې نگراني کوي خو البته سټیټ بینک برانچونه شته دي سټیټ بینک انشورنس تا سټیټ بینک خپل مختلف کاروبارونه هغې سره به مونږ تاسو بایکاټ کوو نور څه نشي کولی دا خو کولی شي که نه یو کار به دا وکړي حبیب بینک ته ستا حبیب بینک کې اکاؤنٹ ته حبیب بینک یا ایچ بی ایل یو معنا د هغې نه به خپل اکاؤنٹ روبسې میزان بینک ته یوسه یا بینک الاسلامي ته یوسه یا خیبر بینک کم اسلامک برانچ ته هغې ته یوسه چې هغې نگراني مفتی تقي عثماني صاحب دامت برکاتو مالیه کوي یا د علماو یو مستند کمیټي د هغې نگراني کوي هغه بینک خپل اکاؤنٹ کولاو کا که ته سرکاري ملازم ولې نه یې تا ته تنخوا په هغې بینک باندې راځي لاړ شه نن ورته چې ما ته اکاؤنٹ بلاک خپل اپلیکیشن ولیکه لاړ شه بل بینک یې اکاؤنٹ کولاو کا دا ستا سود خلاف جنگ دی ټیک دی زه عدالت سره نشم جنګېدلی ټیک دی زه د سټیټ بینک سره نشم جنګېدلی ټیک دی زه د آی ایم ایف دا کم سودي بینکونو برانچونې دو سره نشم جنګېدلی دا خو کولی شم کم از کم که بل هغه ملګري چې دوبۍ کې دي یا سعودي کې دي یا قطر کې دي هغو په د بینکونو باندې پیسې رلیږي تاسو به هم دې نه پس په سودي بینک باندې پیسې مه رلیږي کم اسلامي بینکونه یې په هغې باندې پیسې رلیږي پرېږده چې دو ته پته ولګي چې مسلمان د سود خلاف جنگ کوي کم شیز خلاف الله اور د الله پیغمبر جنگیږي هغې خلاف څه نه جنګېږي دا څومره د افسوس خبره ده فاذنوا بحرب من الله ورسوله الله رب عزت فرمایي دې خلکو ته اعلان وکړي چې دې د الله او د الله رسول سره جنګ کوي نن مونږ هم د دې خبرې اعلان کوو چې دې خلاف انشاءالله مونږ هم جنګېږو انشاءالله نو یو پکې سټیټ بینک شو دویم نمبر باندې حبیب بینک ایچ بی ایل بل مسلم کمرشل بینک چې ایم سی بی لیکلی دی دا ډي جمعه سره کم خوا دی یا چې هر ځای کې دی دې سره به تاسو سوشل بایکاټ په خپل اکاؤنټونه ونه ختم کړي پیسې ونه روباسي دو ته پته ولګي سیر نه څو پخېږي په ما پیسو باندې چلېږي ما پیسو باندې سودونه کوي ما پیسو باندې د مازیو کې ما پیسو باندې ځان ته د ایسي لګولی ما پیسو باندې د ګاډي خسي مازې چرچې کوي شرابونه کبابونه کوي پته درته ولګي عوام پیسه ده خپله ذاتي پیسه خې نه ده که نه ایم سی بی بینک مسلم کمرشل بینک نیشنل بینک آف پاکستان NBP دا هم پکې شامل دی دې سره تاسو سوشل بایکاټ وکړئ بل یونایټډ بینک لیمیټډ چې کوم باندې UBL لیکلی شوی دی دا ټولو بینکونو کې چا اکاؤنٹ وي هغه اکاؤنټونه ختم کړي میزان بینک الحمدلله شته دې کې اکاؤنٹ کلاو کې بینک الاسلامي هنګو کې نشته خو اسلامک د خیبر بینک چې کوم اسلامک برانچ ته هغه شته دی هغې کې کلاو کې دا دوه بینکونه خو موږ سره آپشن شته دی که نه او چې بار کم ملګري دي هغې ته ګزارش او درخواست دا دی چې پیسې په میزان بینک رلیږي یا په د خیبر بینک اسلامک برانچ باندې رلیږي نور د بینکونو سره مونږه سودي بینکونو سره بایکاټ دی نه پنځه بینکونه هم درته وښیلو سټیټ بینک هغې سره HBL حبیب بینک لیمیټډ مسلم کمرشل بینک MCB UBL یونایټډ بینک لیمیټډ اور بل سره NBP نیشنل بینک آف پاکستان دو سره تاسو که نومونه درته نه زه به درته په چیټ باندې ولیکم دو سره به انشاءالله سوشل بایکاټ کو خپل اکاؤنټونه ختم کړي خپل تنخواهانې ونه ختم کړي که تنخواه درته په دې راتله بل اکاؤنټ اسلامي بینک کې کولاو کا او بار نه به پیسې په دې نه ریږو دو ته موږ ښیو چې سود خلاف څنګه جنګ کېږي انشاءالله او چې زما پیغام چا ته رسیږي تاسو واورېدلو تاسو خپل ملګرو ته دا پیغام ورسوئ چې دې د سود خلاف وروتلي دي چې نه سود جایز کړلی شي موږ وایي سود حرام دی الله وایي حرام دی علما وایي حرام دی الله پیغمبر وایي حرام دی نصوص وایي حرام دی ائمه وایي حرام دی او دوی وایي چې نه موږ دې جایز کړي موږ یې کوو دې نه بغیر زموږ کاروبار نه چلېږي او یو بله خبره ذهن ته یو حدیث رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کومې علاقې کې سود عام شي سودی لین دین زیات شي هغه ځای کې به الله رب العزت د بنیادي کم د انسان ضروریات دي هغه به ګران کړلی شي نن د وړه غوړي اور چینی چې دا بنیادي ضروریات دي دې نه بغیر زموږ زندګي نه تیریږي دې سره تعلیم اور طب میډیکل
دا چې څومره ګرانی راغلي دی وجه دا چې سودی معاملات کی. او بیا پیغمبر فرمایي چې کوم خلکو رشوت ډیر زیات کو، رشوت لینے والے دینے والے دا پکې زیات شو، رشوتونه پکې عام شو، هغه ځای کې به الله رب العزت د دشمن روب د دوزونو باندې مسلط کی. نن امریکا مونږ ته چې کینا بس بیا ټول ناس چې غي ودرېګا بیا ټول د جی سر بدسته ولاړو انده سیدا کنه نیټو ته مونږ ولاړو چې غي ودرېګي ولاړو چې غوي چې کینې بس ناسو غوي چې ټیکس ولګي مونږ ټیکس لګو، غوي چې مې لګي نه لګو، غوي چې پېټرول ګران کې مونږه ګران کو. دا ټول اثرات ته دي خپل اعمال مدسي نه دیو چې مونږ به د عزم کو چې سود خلاف به جنگي کوم، سونه سودی معاملات دي د دې به بایکاټ کوم ان شاء الله.